ما ته ناظم صاحب ووی د مدرسې ما ته ویره دلته یو طالب دی او زموږ دستاربندي وه نو دستاربندۍ کې دا طالبان ځان له خرچې کوي میلمانې راځي په هغوی ډوډۍ خوري جامې ځان له جوړې کړي دا هغوی د واده نه زیاته خوشحالي وي بوټان سپلی ده چوغې ځان له والي میلمانې د کلي نه راځي د لرې لرې ځای نه هغې دپاره پیسې لګوي نو ما ته ناظم صاحب وایي چې دلته یو طالب دی او هغه طالب سره یو ګوتمه ده د سرو زرو ګوته چې ورته وایي او ما له یې راوړه چې دا را لږ په ښه قیمت خرڅه کا وی مور راکړی دی چې بچې کور کې نور څه نشته خو دا ګوتمه ځان له خرڅه کا او د دستاربندۍ دا رسومات مراسم پې پوره کړي مې څه دې کړه وی ما سره مې ورکړه چې خرڅه نه کېده به سبا درځم خبرې به کوم د دې جنوبي اضلاعو د هغې طرف طالب زه چې سهار لاړم مې پلانکې طالب راغی مخامخ مې ودرم مې بچې هغه ګوتمه دې څه کړه داسې ورپېده وی څه شو مې راوباسه که نه تا د مور درکړې ده چې ځان له خرڅه که راوباسه داسې غریب رپېده سر یې ښکته کړ ګوتمه د جیبه راوویسته د لاس یې رپېده وی دا ده بیا را بچې مې دا کوم ځای و وی مور ته مې وی چې مورې زموږ دستاربندي ده او په هغې به خرچه کېږي میلمانه راځي جامې ځان له بالم واسکټ وغیره بالم مورې زه څه به کومه وی مور مې راته وی چې بچې چې فکر ونه کړي کور کې خو هېڅ هم نشته 2 روپۍ نشته چې دله درکړم دا ګوتمه مې د مور د واده ده چې مور مې ودېده دغه ګوتمه په ګوته وه هغې یې راویسته او ما له یې راکړه چې بچې دا واله او ځان له خرڅه کړه او د دستاربندۍ چې ستا څه خرچې دي مراسم دي هغه پې پوره کړه دا مې مور راکړه نور څه نو کور کې مې بچې د مور د څه حال و چې دا ګوتمه یې درکوله هغه وجړل په ژړا شو د ښځو کالي لکېږي چاته لکېږي د ښځې کالي نه لکېږي او بیا د واده ګوتمه دا د ښځې کوم ځای لکېږي د مور د څه حال و وی چې دا ګوتمه یې راکوله نو ویې ژړل ما ته وی بچې که نور څه وې ما به درکړی وي خو څه شته نه څه درکړم خو زه نن ډېره خوشحاله یم چې زما د بچي نه خدای عالم جوړ زه نن ډېره زیاته خوشحاله یم چې زما بچي ته نن د حدیثو پټکې په سر تړلې کېږي دغه مېوستې بچې به ځان له خرڅه کړم مور چې راکوله دا لاس یې داسې رپېده ما یې بچې دا ګوتمه واله دا به دې مور له یوسې واپس او دا به په خپل لاس مور ته په هغه ګوته کې کېدې چې په کومه یې تاله رېستې ده او مې ستا چې څومره خرچره دستاربندۍ کېږي زه به د چا نه دله غواړم پروا مو سه یا به خپلې چې څه وس مې کېږي دا به درته زو کړم هسې تاسو نه تپوس کوم ورونو د دې نه غټ اخلاص بل کېدی شي نه خلک وایي مولا و طالب ده و مولا و طالب ده و مولا و طالب ده دا سبق داسې په اسانه زده کېږي دا خلق چې الله جنت ته بو نځي جنت ته به څوک ځي د دغې مور اخلاص په دغه مور خو دا وه چې دې بچي ته یې وې چې بچې نه 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 مدرسې ته مه ځه مونږ به خورو څه سکو به څه ډوډۍ نشته او اوس هم داسې دي ګورې قسم دی بعضې طالب علمان دی او پلار ورته وي سبق دې پرېږده راځه ورور سره دوکان ته ځه علم وکړي او بیا ورته وایي په قلار کښېنه څه به بچي به دې څه خوري ښځه به دې څه خوري ورشه زمیندارۍ له ورور سره دوکان کې کښېنه دوبۍ ته یې لېږي پیسو مزدورۍ دا هغه مور ده د دې اخلاص الله دپاره خدای پاک نه زما پیړه دردېږي زه پې خفه کېږم الله به نه خفه کېږي په داسې مور الله خو په خپلو بندګانو دونه مهربانه دی په خدای که دومره مور په خپلو بچو مهربانه الله ارحم بعباده من الام بولده
مور دونه مهربانه نه ده په بچو څومره چې الله مهربانه دی نو دغه مور دا د خدای بنده نه ده